بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو قدرمنو کتونکو، زه مبارک علي او تاسو ګورئ پروګرام مرکه. او څنګه چې تېره ورځ ما تاسو ته ویلي د حسن خان د هغه د عدم موجودګۍ له وجې دا پروګرام نن زه هوسټ کوم یو وارې بیا. نن کتونکو موږ خبره کوو پاکستان کې د مخ په زیاتېدونکي چې کومه دهشتګردۍ واقعات دي. نن بیا په وزیرستان کې یو ویکل باونډ خودکش حمله شوې ده او په هغې کې زمونږ د سیکیورټي فورسز ځوانان او د پولیس په شمول 8 تنان شهیدان شوي دي. دغه رنګه تېره ورځ تاسو به خبرونه کتلي، نن اخبارونو کې شته ټوله په نه صرف په ډېر اسماعیل خان کې او د پاکستان په نورو یو شمېر سیمو کې د دهشتګردۍ واقعات شوي دي، بلکې یو چې کومه دلخراش واقعه په لکي مروت کې شوې ده، کومه چې یو ینګ کیډټ د پاکستان ملټري اکیډمي کاکول د هغې انډر ټریننګ کیډټ کومه چې په چوټۍ باندې موجودو او د مانځه په وخت کې دهشتګردو د لکي مروت په دغه جومات د ورننوتو کوشش وکړو او هغه ینګ چې کومه 19 year old صرف د 19 کلنه هغه په چوټۍ راغلی، خو لکه چونکې خپل فرایض منصبي هغه ته مخامخ ودرېدل او هغه په هغه دهشتګردو حمله وکړه او دغه دوران هغه چې کومه دی نو شهید شو، په حق ورسېدو. نو دا واقعات چې کومه دي، یو شمېر چې کومه سوالونه دي او یو شمېر چې کومه څېړنکار دي او یو شمېر چې کومه زمونږ چې کومه پوهان دي هغې خبره کوي د نه صرف پاکستان د ټي ټي پي کومه کالعدم ټي ټي پي دی، بلکې د افغانستان کې چې کومه د طالبانو حکومت دی په هغې هم نیوکې کوي چې هغوی د خپلو سرحدونو د هغې په د هغې واک اختیار او د هغې ټینګښت لپاره هغوی باقاعده ګامونه نه پورته کوي. د کم په وجه چې دهشتګرد په دغه سیمو کې موجود دي هغه په اسانۍ سره تګ راتګ کوي او دا هم الزام لګي زمونږ د مشرانو لخوا چې په افغانستان کې د ټي ټي پي کالعدم ټي ټي پي د هغې مرکزونه موجود دي. خو بله اړخ ته که وکتلی شي نو زمونږ خپله چې کومه د وزیرستان د باجوړ نه واله تر د وزیرستانه پورې کومه بارډر دی، کومه سرحدي سیمې دي، تر اوسه پورې په هغې کې امن امان صورتحال چې کومه دی نو هغه قابو نه شو او یو شمېر ریپورټونه راځي چې هلته ښه په خلاص مټ باندې د کالعدم ټي ټي پي چې کومه جنګیالي دي هغه پس د ماښامه خو باقاعده ناکیم لګوي، خو په باقاعده توګه د هغوی مرکزونه موجود دي. نو دا ټول چې کومه معاملات دي، یو طرف ته یو الزام، بل طرف ته حقیقت څه بل څه، په دې ټولو معاملاتو به خبرې کوو. زمونږ سره د سکایپ د لارې موجود دی د ان ډي یو پخوانی مشر او ریټایر جنرال رضا محمد خان صاحب. رضا محمد خان صاحب تاسو ته هرکلی وایي په دې خپرونه کې. مهرباني، السلام علیکم. وعلیکم السلام. دین علاوه زمونږ سره عامر حسین موجود دی، تجزیہ کار دی، هغه زمونږ سره به په اردو جبہ کې خبر کی. عامر حسین صاحب آپ کا بھی شکریہ، آپ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک ہے. میں نے جو تعارف کیا ہے وہ افغانستان کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ ہمارا پاکستان میں جو اندر جو واقعات ہو رہے ہیں اور ابھی ریسنٹلی ایک اسپائک ہم نے دیکھا ہے بہت تیزی کے ساتھ دہشت گردی کے جو واقعات ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں. 2-3 واقعات کا میں نے ذکر بھی کیا، تو آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. ویلکم جی. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. جی جل صاحب، مونږ سره به کتونکو رستم شاه مومند صاحب مونږ کوشش کوو، تجزیه کار دی، پخوانی سفیر پاتې شوی دی او په دې ټولو معاملاتو باندې جوور نظر لري. نو مونږ به کوشش کوو چې هغه زمونږ سره په لاین شي چې د هغې نظر هم واخلو په دې غونډه معامله باندې. اول خو رضا محمد خان صاحب تاسو طرف ته راځم، دا کومه چې واقعات ما ووې تېره ورځ دا چې کومه یو خو د لکي مروت دا واقعه کومه کې چې یو ینګ نوجوان کیډټ زمونږ د پاکستان ملټري اکیډمي کومه چې په چوټۍ راغلی، خو هغه لکه د خپل چې کومه دی نو هغه خپل فرض هغه وګڼل او هغه لکه مقابله وکړم. دا خو یو ریزالف ښیي دا واقعات چې د پاکستان فوج چې کومه دی هغه خو بالکل لکه دې ته املا تړلې ده دهشتګردۍ ته، خو ښکاري داسې چې زمونږ سیاسي لیډرشپ او قوم د دهشتګردۍ پر ضد په دې جنګ کې د خپلو ځواکونو په شا باندې که ولاړ هم دي خو ډېر په مات زړه ولاړ دي. ستاسو څه ټیک دی؟ جی بسم الله الرحمن الرحیم. بالکل دا ډیره د بدقسمتۍ خبره ده چې په کے پی کې بلوچستان کې د دهشتګردو د خوارجو حملې کېږي. زه یو ځل دې کې ګورې تا د دې دپاره یو بل الفاظ استعمال کړ تا چې جنګجو دي، خو زه وایم چې دا خوارج دي. خوارج هغه خلک دي چې هغه د اسلامي حکومت خلاف بغاوت کړي او د هغې خلاف ایک مسلح جدوجہد شروع کړي، مسلمانان وژني. بالکل. او نو دا خوارج دي
دی راضی او د پاکستان په مسلمانانو باندې حمله کوي زنګ په افواجو باندې حمله کوي او بیا واپس تختیا کاغه ټي ټي پی دی او کاغه بي ال اي دا او په ټول داغي د مرګري دې کې یو خدای دا چې د افغانستان موجوده حکومت دی یا خو داغي په دې خبره باندې داغی همت نشته یا داغی وقت نشته چې هغه د خپل د ځمکه چې دا هغه د دهشتګردونو صفا کی یا هغه گرفتار کی یا کم از کم هغه نه د هزار والی ځکه چې دا ټي پی والا دی او کنه بي ال اي والا دی نو دا دی خو د پاکستان شهریان دي پاکستان سټیزن دي بالکل دې ته پکار کی چې دا د پاکستان حکومت خلاف کی یا په خپل دې جیل کې بند کی تا خود دې په باندې لای دي به خبره ده چې دې ته پکار دي چې محکم افغانستان بیرون ممکن نو فتوا ورکړو چې دا افغانستان بهر څوک حمله کوي نو هغه د افغانستان حکومت دمني او هغه چې دا غيو فتنه ده بالکل دې ته پکار دي چې هغه فتوا چې ورکړي دا غي باندې عمل وکړي صحیح او ورسره چې تا کوم خبر وکړه چې د کے پی حکومت چې کوم دی هغه خپل کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ باندې فوکس زیات کی دا غي د لپاره فنډینګ وکړي دا غي ټریننګ وکړي او فلحال چې دا غي چې کوم مصروفیت ده هغه زیاتره د سیاسي معاملو طرف ته دی لہذا موږ ګورو چې الته بلوچستان نه زیاتې حملې کې پی حکومت کیږي بالکل ځکه چې الته چې د سکیورټي ایجنسیز چې کوم دي پرټیکولرلی پولیس چې کوم دي بالکل نو هغه د سیاسي معاملاتو لپاره استعمال کیږي دام یو ډېر د افسوس خبره ده او موږ امید لرو چې د پاکستان دوست ممالک جس کې پاکستان جس کی چین شامل دی ایران سعودی عرب یو اے ای دی ته پکار دی چې د موجوده افغانستان حکومت باندې سیاسي او معاشي دباو چې په واچي او دې ته دا یاد کی چې دوحه معاهده کې دی ویل دي چې د افغانستان سرزمین با دهشتګردۍ لپاره نه استعمال هغه باندې عمل صحیح ہے جی عامر حسین صاحب میں تھوڑا سا سمرائز کروں جو جنرل صاحب نے کہا آپ کو شاید سمجھ آ بھی گئی ہوگی آپ سے میں سوال پوچھتا ہوں کہ یہ اپنا ہماری طرف سے الزام لگایا جاتا ہے آج جو میں نے 2-3 واقعات ابھی کیے ہیں میاوالی میں پولیس نے ایک دہشت گردوں کا ایک بہت بڑی ایک جو اس کی ایک کوشش تھی وہ ناکام بنائی ہے اسی طرح باجوڑ میں ابھی پرسوں ایک حملہ ہوا تھا جو ہماری سیکیورٹی فورسز نے ناکام بنایا تو یہ جو واقعات ہے اس پہ ہم آؤٹ رائٹلی ہمارا پہلا جو اشارہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ افغانستان کی طرف سے ان کو شہ مل رہی ہے ٹی ٹی پی کو کالعدم ٹی ٹی پی یا فتنہ الخوارج جسے آج کل کہا جا رہا ہے جیسے جل صاحب نے بھی کہا فتنہ الخوارج لیکن دوسری طرف ہماری جو اوپن ذرائع سے ہمارے رپورٹس ہمارے اپنے رپورٹس ہیں کہ پاکستان کے جو کم از کم 3-4 اضلاع ساؤدرن جو ڈسٹرکٹس ہیں جس میں لکی مروت بنو وزیرستان نارتھ اینڈ ساؤتھ اینڈ ٹو سم ایکسٹینٹ پارٹلی ڈی خان کے کچھ علاقے ہیں کہ رات کے وقت تقریباً کرفیو کا سما ہوتا ہے اور طالبان اپنے باقاعدہ ناکے لگاتے ہیں وہاں سے ایک سرونگ ہمارے 3-4 مہینے پہلے ہمارے ایک سرونگ اسٹیشن جج اغوا ہوئے اور براڈ ڈے لائٹ پہ وہ ٹوٹنگ گنز کم از کم 15-20 طالبان جس کے پاس امریکی ساختہ ہتھیار تھے سارے تو آیا ہمارے اس بات میں کتنا وزن ہے کہ افغانستان کنٹرول کرے ان معاملات کو اور ان لوگوں کو؟ دیکھیں اس میں جو بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو انٹرنل ڈائنامکس ہے اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. جی سر. جہاں ریٹ آف اسٹیٹ چیلنج ہو جاتا ہے تو وہاں پہ پھر ہمیں ایک نیشنل کنسنسس بنانا بہت ضروری ہوتا ہے. اس وقت جو سچویشن ہے اب دیکھیے پولیٹیکل پولرائزیشن پورے پیک پہ ہے. کے پی کے میں حکومت ہے اور سینٹر میں جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کے بیچ میں کوئی کنسنسس نہیں ہے کہ آپ نے اس پورے ایشو کو ٹیکل کیسے کرنا ہے. افغانستان میں ڈیفینیٹلی طالبان ہیں, ایکسٹریمسٹ فورسز موجود ہیں, ان کی پناہ گاہیں موجود ہیں, ہم نے اپنے بارڈرز کو فینس بھی کیا ہے, لیکن صرف ان پر الزام لگانا کافی نہیں ہے. ہمیں اپنی جو انٹرنل پالیسی ہے, سیکیورٹی رجیم ہے, اس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ صرف ایک سیکیورٹی ایشو نہیں, ایک پولیٹیکل ایشو بھی ہے. دیکھیں آپ جب
پولیٹیکل رٹ ختم ہونا شروع ہوتا ہے اور ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا ہونا شروع ہوتا ہے مختلف ایریاز میں, تو پھر وہاں پر اس طرح کے فورسز کو ہوا ملتی ہے, شے ملتی ہے, اور وہ اس سچویشن کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا کے پاکستان میں انسٹیبلٹی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جس ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ جو واقعات پاکستان کی سرزمین پہ رونما ہوئے ہیں اس میں ہم نے نیشنل اور پروونشل لیول پہ یعنی کے پی کی پروونس کی گورنمنٹ اور ہماری فیڈرل گورنمنٹ ان کے بیچ میں کوئی ہمیں اسٹریٹجک الائنمنٹ نظر نہیں آتی کہ ہم اس معاملے کو کیسے ہم ٹیکل کریں. تو بیسیکلی آئی تھنک یہ ذمہ داری سیاسی رہنماؤں کی بھی ہے. صرف آپ سیکیورٹی اداروں پر سارا بوجھ نہیں ڈال سکتے. سیکیورٹی ادارے اپنا کام سیکیورٹی کے پیراڈائم کے اندر کر سکتی ہیں, لیکن اس کے لیے پولیٹیکل آپ نے گراؤنڈ بنانا ہوتا ہے, اس کے لیے آپ نے اسپیس کریٹ کرنی ہوتی ہے تاکہ لوگ جو ہے ایک انگیجمنٹ کی طرف آئے. انگیجمنٹ آپ کریں گے, اسپیس کریٹ کریں گے, کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کریں گے, تو پھر سیکیورٹی ایفیکٹولی اپنا رول ادا کرے گی. تو یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ یا تو ہم پورا اس کو سیکیورٹی کا ایشو بنا کے سارا الزام سیکیورٹی انسٹیٹیوشنز پہ لگاتے ہیں, تو دوسری طرف ہم یا اس کو پورا ایک پولیٹیکل ایشو بنا کے ہم نے دوسرے اداروں کو سے مبرہ کیا ہوا, ہمیں انٹیگریشن میں کام کرنا ہے. پاکستان کا ایشو جو ہے وہ یہ آئسولیٹڈ ایونٹ نہیں ہے, یہ ایک چین آپ ہم ایونٹس نظر آتے ہیں, اور اس میں صرف کے پی کی بات نہیں ہے, بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے, ساؤتھ پنجاب میں ہو رہا ہے, مختلف ایریاز میں ہو رہا ہے. تو یہ کیا ہے, یہ بیسیکلی ایک پولیٹیکل کنسنسس نہ ہونے کا نتیجہ ہے. اور انگیجمنٹ کے ٹولز موجود ہیں پوری دنیا میں. دیکھیں ٹی ٹی جو تمل ٹائیگرز تھے سری لنکا میں کس طرح ٹیکل کیا گیا, اور مختلف ہمارے پاس اگزامپلس ہیں. تو بالکل آئی آر اے کا بالکل ایشو بالکل ہے. وہ مجھے یاد پڑتا ہے بل کلنٹن نے وزٹ کیا تھا انگلینڈ کا کسی زمانے میں, اور انہوں نے کہا تھا کہ یو کین ناٹ ون بائی لوزنگ میکنگ یور نیبر لوز. تو یہاں پہ اس طرح کے وہ انگیجمنٹ ہمیں نظر نہیں آتی نا یہاں پہ ہمارے پڑوسیوں کی. ابھی جل صاحب بات کر رہے تھے کہ ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں انہیں چاہیے کہ طالبان کو تھوڑا پریشرائز کرے تاکہ وہ پاکستان کے ساتھ ایک پیج پر آ جائے کم از کم اس دہشت گردی کے معاملے پر. تو کیا طالبان کو سیاسی اور معاشی اس پہ دباؤ ڈالا جا سکتا ہے؟ وہ اتنے کیونکہ اس کی تو پوری زندگی پوری لائف یا پوری جو گورنمنٹ ہے وہ آف دا گریڈ ہے پوری دنیا سے, تو آپ اس کو کس طرح پریشرائز کر سکتے ہیں؟ اس پر سیاسی دباؤ تو خیر میرے خیال میں تو سیاسی دباؤ تو بالکل ہی آؤٹ آف کویسچن ہے, لیکن معاشی دباؤ بھی کتنا آپ اس پہ ڈال سکتے ہیں؟ کتنا اس میں اس بات میں کتنی وہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس طرح؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ سیاسی دباؤ تو آلریڈی اور اکنامک دباؤ بھی ہے. امریکنز نے ان کے تمام ڈالرز سیز کیے ہوئے ہیں, وہ ایک آئسولیٹڈ حکومت تھے, لیکن آئسولیشن سے مسئلے حل نہیں ہوں گے. آپ کو انگیجمنٹ کی پالیسی بنانی پڑے گی. طالبان افغانستان میں رول کر رہے ہیں, حکومت کے اندر لچک پیدا کرنے کے لیے ڈپلومیٹک سرکلز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. مثلا ایس سی او کی میٹنگ ہوئی, ایس سی او کی میٹنگ میں ان کو بلانا چاہیے تھا, میرا ذاتی جو خیال ہے. لیکن چلے اس طرح کے انگیجمنٹ کے پلیٹ فارم ہے, جیسے آپ نے دوسرے آبزرورز کو بلایا تو ان کو بھی بلایا جا سکتا تھا. منگولیا کو آپ نے بلایا, منگولیا کی یہاں پہ پارٹیسپیشن تھی. لیکن اس کے بیان بھی میرے خیال پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ ہمارے نیبرہڈ میں مسئلہ ہے. یہ مسئلہ انڈیا کو ہرٹ نہیں کرتا, یہ مسئلہ اتنا زیادہ کسی اور ملک کو نہیں کرتا, چائنا کو نہیں کرتا, ہمیں زیادہ ہرٹ کرتا ہے. تو ہمارا ایک پرو ایکٹیو اپروچ ہونا چاہیے کہ افغان حکومت کے ساتھ انگیجمنٹ کے انسٹرومنٹس کو ہم طے کریں. اور آئسولیشن دیکھیں نہیں ہو سکتی. افغانستان ایک لینڈ لاک کنٹری ہے, اور اس کے لیے ٹریڈ اور کمرشل جو سارا کام وہ پاکستان پر ڈیپینڈنٹ ہے, لیکن پاکستان نیگوشیٹ کر سکتا بہتر ڈیل. اسی طرح افغانستان میں اگر مختلف سول سوسائٹی فورم سے ان کو ڈیولپمنٹ چاہیے, امپلائمنٹ چاہیے, لوگوں کو بہتر سہولیات چاہیے, وہ سارے انویسٹمنٹ کے جو پروگرامس ہیں وہاں پہ ہونے چاہیے, تاکہ طالبان کا جو ایکسٹریمسٹ فیس ہے اس کو کمزور کیا جائے, اس کو نیوٹرلائز کر کے ایک انکلوسیو قسم کا ٹولرنٹ رجیم کو پروموٹ کیا جا سکے. اور خود طالبان نے یہ ریئلائز کیا ہے کسی حد تک کہ بھائی ہمیں ڈیولپمنٹ بھی چاہیے, ہمیں انفراسٹرکچر بھی چاہیے. تو اس پورے اپرچونٹی کو استعمال کرنا چاہیے, اور یہ میسج جانا چاہیے کہ آپ آئسولیشن سے مسئلہ حل نہیں کر سکتے. جی بالکل عامر صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا, کہہ رہے کہ تھوڑا سا اس کو انگیج کرنا چاہیے تھا. اس سی او سمٹ میں بھی ان کو ایز آبزرور بلانا چاہیے تھا, لیکن میرے خیال میں وہ تو جو ایس سی او کا جو سیکریٹریٹ ہے ان کا کام ہے. پاکستان شاید اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ
اپنی طرف سے کسی کو بلائے اس میں. تو بہرحال وہ دوسری باتیں ہیں, اس کو انگیج کیا جا سکتا ہے, دوسرے فورمز ہیں جہاں پہ اس کی انگیجمنٹ ہو سکتی ہے. جنرل صاحب دا چې کومه خبرې تاسو واورېدې دا چې کومه دي چې یاره افغانستان دې انګیج کړي او افغانستان دې انګیج کړی شي په دې ایشوز باندې, او ستاسو خپله خبره چې یاره سیاسي او معاشي دباو دې په هغې باندې واچولی شي, خو آیا زموږ چې خپله فالټ لاینز دي کومه چې ډېر زیات ذکر کېږي, او ظاهره خبره ده موږ خو به اول د خپل ځان نه شروع کوو چې موږ په خپل فالټ لاینز باندې تاسو خپله باندې وختني خپل کامنټ کې خبره وکړه چې دلته زموږ د خیبر پښتونخوا او د مرکز حکومت په یو لاین نه دي, او زموږ چې کومه د خیبر پښتونخوا د پولیس چې کومه حال دی ستاسو د مخې دی, زموږ د فورسز سره چې کومه اکوپمنټ دي زما په خیال د طالبانو سره یا دهشتګردو سره یا فتنه الخوارج سره د هغې نه زیات سوفیسټیکیټډ ویپنز دي نن سبا چې موږ کومه ګورو, کومه چې د نیټو نه امریکې نه پاتې شي دي. نو څنګه به لکه داسې موږ به لکه اول خو چې یو پولیټیکل ویل راشي دغه ته خو به وروسته راځو, خو یو پولیټیکل ویل زموږ د خیبر پښتونخوا حکومت هغوی خو لکه هغې چې کومه پخواني د دې ځایږي نه تښتېدلي, کومه چې د فورسز د اپریشنز په وجه د دې ځایږي نه ډسپلیس شوي افغانستان ته تښتېدلي, هغې واپس لکه سیټل کول غوښتل او ډېر حده پورې سیټلمنټ شوی مو. نو بهرحال خپل چې کومه زموږ فالټ لاین دي په هغې څومره کار پکار دی او طالبان د افغانستان سره انګیجمنټ څومره ضروري دی؟ درسته دا دویم سوال جواب اول درکړم چې دلته چې اوس د ایس سی او هیډ اف ګورنمنټ سمټ شو هغې کې د پرایم منسټر د پاکستان پرایم منسټر افغانستان باره کې څومره ښې خبره کړې تا ته اول دا صحیح اول دا ویلي چې دا افغانستان داسې ملک دی چې د هغې په وجه باندې تجارت آمد و رفت او د پورا یوریشیا ملاپ چې کوم دی نو هغه ممکن کیدی شي, دا یو تاریخي موقع ده او ډېره ضروري موقع ده. یو خبره دا کړې ده, او بله خبره دا کړې ده چې د افغانستان حکومت لا او د افغانستان پلس د انټرنیشنل کمیونټي د هیومانیټیرین ریزن په وجه باندې پکار دي چې هغې له مکمل امداد هغې ته شروع جی بالکل ٹھیک ده. او بله خبره دا کړې ده فائنلی چې افغانستان ته پکار دي چې دی پوره دنیا سره وعده کړې ده چې د افغانستان سرزمین با د هیچا خلاف دهشت گردۍ کې نه استعمالیږي, نو دوی ته پکار دی چې دې باندې عمل وکړي او دغه شان همدغه یو میسج چې کوم دی یو بیان دا د برکس ملکونه چې کوم دي هغې هم تقریبا مور اور لیس همدغه میسج چې کوم دی هغه دي افغانستان حکومت له کړی. ښه ایس سی او چې کوم دی هغې کې د افغانستان چې کوم دی هغه ابزرور سټیټ هو, خو هغې ته افغانستان په خپله اپلای نه ده کړې. برکس ته چې کوم دی هغې ته درخواست کړی چې دې کې مونږ ملاویږو, هغې ولې دا جواب ورکړي چې نه دلته د observers کمیټ چې کوم دی هغه په کنسنسس باندې دلته برکس کنسنسس نو دا obviously دی خو بالکل آیسولیټ کړي دي که نه, ځان یې آیسولیټ کړی دی ټولې دنیا نه. دغه خیال دی تاریخ کې دومره لوی آیسولیشن د دې مثال نه ملاویږي, او ما ته دا خیال دی چې د افغانستان موجوده حکومت چې کوم دی د هغې دې باندې زیاته پروا نشته, او خو د دې نقصان چې کوم دی هغه د افغانستان پولیس ته رسي. برکس والا افغانستان حکومت ته یو بل میسج ورکړی دی چې ته پکار دی چې د افغانستان زنانه ولا خصوصا جنکو له چې کوم اعلی تعلیم دی هغه بند کړی دی, دا د آزاد کی دا به د پورا افغانستان دپاره ښه دا چې کوم اوس دا بل سوال د کے پی دا او کنا فیڈریشن دی کې د ایپیکس کمیټي میټینګز کیږي او هغه میټینګز کې ټول چې کوم هغه په یو پیج باندې خو هغه کې ایشو دا ده چې کله نه کله کے پی حکومت ته دا ډایرکشنز راشي د خپل ټاپ پولیټیکل لیډرشپ نه چې د هغې ایمفسس چې دی هغه پکار دی چې د دې سیاست باندې په جلسو جلوسونو باندې په اسلام آباد او په لاهور کې په همدو باندې نو هغې چې څنګه به مخکې خبره وکړه هغې ته دومره ټایم نه میلاویږي چې د دهشتګردۍ باره کې سیریس وکړي او خپل پولیس باندې کاؤنټر پروونشل ایکشن پلان هغې باندې عمل شروع کړي
او فیڈریشن سره انټيليجنس شیرینګ کی ضرورت وی فیډریشن نه د خپل کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ ټریننګ باندې عمل وکړي. دا ټول څیزونه دي. اصل جنرال صاحب دا څومره سنجیده خبره ده چې لکه تاسو په خیال باندې لکه دا کله چې د دې میاشتې په وړومبۍ هفته کې زما په خیال 4 که 5 اکتوبر باندې کله چې په دلته په ډي چوک کې هغوی د ناستې اعلان وکړو، وزیر اعلی علي من ګنډاپور سره د سرکاري ګاډو سره د سرکاري لاو لشکر او د ریسکیو 1122 د پولیس او د غونډې انتظامیې ځان سره را روانه کړې وه او دلته په اسلام آباد کې د پړاو خبره وه. خو بیا هغه ټوله ډرامه چې کومه وشوه کې پی هاوس قصه او بیا د هغه ځای نه غیبېدل او خیبر پښتونخوا په اسمبلی په فلور را پیدا کېدل او 13 ورځ چې کومه دی د 3 پریزن وین باندې په دې سنګجاني کې اټیک شوی دی چې په هغه ګاډو کې 3 ایم پی ایزو د خیبر پښتونخوا د پاکستان تحریک انصاف او نور په هغه کې هغه اهلکارو د ریسکیو 1122 او د خیبر پښتونخوا د پولیس او د یو شمېر نورو محکمو هغه اهلکارو کومه چې په دغه چې کومه بلوتوب او کومه دغه چې کومه اړی ګړی او په هغې کې نیولې شوي. نو دا څومره ستنجیده نوعیت خبره ده. هسې په حیثیت عمومي توګه باندې هم دهشتګردي خو ډېره لویه ایشو ده، خو په عمومي توګه په یو ملک کې د اړي ګړي دپاره د یو فیډریټینګ یونټ د هغې چیف ایگزیکټیو د هغه یونټ چې کومه څومره سرکاري اکوپمنټس دي د هغې او څومره چې اهلکار دي د هغې سره په فیډریشن باندې هملا بیا لکه مونږ لګیا یو دلته ډسکشن کوو، مونږ پروګرامز کوو په ملک کې د امن امان په حواله باندې. په دې اړه باندې ستاسو جنرال صاحب څه نقطه نظر دی؟ خبره ده چې هغې چې کوم دا مظاهرې کړې وې او هغې خلاف خو حکومت اف آی آر درج کړی دی او هغې باندې به چې کوم قانوني کاروایي ده هغه پکار دی چې مکمل شي او چې د چا دی کې قصور وي هغه یو پکې غریب سپاهي چې کوم هغه پکې فوت شوی شهید شوی نو د دې باندې دا خو به کیسونه چلیږي. خو دې ته دا پکار دی ګوره چې د کې پي د عوام د ولس د هغې تحفظ چې کوم دی پکار دی چې دا دی د خپل د پولیټیکل اوبجیکټیو نه د هغې د عوامو تحفظ چې کوم دی د عوامو خوشحالي هغه د ټولو د پاسه کېږي. نو چې هغه وکړي نو د هغې نه پس د دې جلسې کوي که جلسونه کوي دي خو پکار دی چې هغه پرامن وي او که پرامن نه وي نو زما خیال دی بیا کې پی کې او که بلوچستان کې خود مسله نشته خو کې پی کې ډیولپمنټ چې کوم دی که نه ډیولپمنټ او سیکیورټي هغې ته به ډېر سخت نقصان رسي او دا زما خیال دی نو صرف د کې پی سینئر پولیټیکل لیډرشپ دا ذمہ داري ده بلکې د دې د کمپلیټ یعنی اکراس د پولیټیکل ډیوایډ د پولیټیکو ریلیجیس لیډرشپ دا د دې ذمہ داري ده چې هغه د پروونشل ګورنمنټ دا ډیمانډ وکړي چې هغې چې کوم پرایورټیز دي هغې کې دې تبدیلي راولي. اول دې امن و امان قایم کړي او بیا د هغې نه پس چې دی ډیولپمنټ باندې د خپل فوکس وکړي او بیا جلسونه چې کوم دي هغه د بیا وروسته کوي. اسې جنرال صاحب اوس خو چونکې د خان صاحب د هغوی کور ودانه بشرا بیبي هم پېښور کې د سی ایم هاوس کې دیره شوې ده. نو پر روانو وختونو کې ډېر د بده قسمتۍ نه مونږ ویلی شو چې دا پولیټیکل او دا سیاسي هلې ځلې چې کم دي دا به نورې هم سیواک په نظر به راځي ځکه چې علي امین ګنډاپور صاحب چې کومه دی زمونږ وزیر اعلی هغه ته یو ډېره ښه دغه ورته هم وسمیلاو شو یو قسم له. خو په دې خبره کوو د یو وړې دمې وروسته یو بریک دی کتونکو د بریک وروسته راځو خپرونه مخ په وړاندې بوځو مونږ سره اوسئ. جی کتونکو بیرته هرکلی وایي تاسو ته پروګرام کې بریک نه وړاندې لیفټننټ جنرال رضا محمد خان سره موږ خبره کوله او دغه چې کومه دی چې زیات سیاسي هلې ځلې دا لږې غونته کې ډډې ته ایښودل پکار دي خو بله اړخ ته چې کومه ده نو څنګه چې ما عرض وکړو چې هلته سیاسي د هلو ځلو مرکز یو وارې بیا خیبر پښتونخوا جوړ شوی دی. خیبر پېښور کې د خان صاحب د عمران خان صاحب د هغې کور ودانې د هغې رهایش او بیا د هغه ځای نه یو وارې بیا داسې چې کومه خبرونه چې ګینې نو ډېر زر به کیدی شي بیا احتجاج یو سلسلہ شروع کیږي. جی عامر حسین صاحب ہم بریک سے پہلے اسی بلکہ آپ کا ایک تاکہ افغانستان کے ساتھ انگیجمنٹس یہ تھوڑا سے ہم بڑھائے جائیں اور ان کو افغانستان کے ساتھ اگر ہم انگیجمنٹ بڑھاتے بھی ہیں تو ان کو کس طرح کس کے ساتھ انگیجمنٹ ہو کیونکہ ابھی ریسنٹلی ایک رپورٹ ہم نے پڑھی ہے
اور وہ ہے کہ ان کے جو سپریم لیڈر ہے یا امیر ہے تحریک طالبان افغانستان کے، ہیبت اللہ، جو کہ قندھار میں بیسڈ ہیں، اور دوسری طرف حقانی جو حقانی کا جو پارٹی ہے اس کے بیچ کچھ اختلافات کی خبریں آ رہی ہیں۔ جو حقانیز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کا تھوڑا سافٹ سائڈ طالبان کا اور ابھی موجودہ حکومت کا وہ تھوڑا سا ہم دکھائیں دنیا کو، اور دنیا کو ہم انگیج کریں، جبکہ ہیبت اللہ وہ اپنا وہ جو ایکسٹریم ایک پوزیشن ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ دیٹ از وہ اگر طالبان کا فیبرک آپ نے قائم رکھنا ہے تو ایکسٹریم پوزیشن کو آپ نے قائم رکھنا ہوگا، ادروائز پھر یہ فیبرک یہ ٹوٹ جائے گا اور یہ طالبان کے رینکس اینڈ فائلز میں جو یونٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ وہ آئے ہی ان کی اگر حکومت بنی ہے تو اسی بنیاد پر بنی ہے کہ خواتین، لڑکیاں، اس کی تعلیم کا اور اس کے جابز کا، ان کو پردے کا ایشو اور وہ جو سارے واقعات جو پوری دنیا جانتی ہے اسی بنیادوں پر ہے۔ تو یہ جو اختلاف کی جو خبریں ہیں، تو اگر اس طرح کی سچویشن ہے کہ ان کا جو سپریم لیڈر ہے ان کو اپنا جو ہے اپنا اختیار و قائم رکھنے کے لیے ایکسٹریم پوزیشن اس کو اپنانی ہوگی اور اس کی مجبوری ہے، تو پھر ہم کس طرح دنیا کے ساتھ وہ انگیج کریں گے، اور پاکستان کا اس بیچ میں پاکستان کا کیا رول ہوگا؟ دیکھیں، اس میں جو بنیادی طور پہ افغانستان کے اندر یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ جب بھی افغانستان میں لوکل گورنمنٹ بنی ہے، چاہے وہ مجاہدین کی گورنمنٹ تھی یا یہ طالبان کی ابھی دوسری ایک دفعہ پھر آئی ہے، تو اس میں اختلافات تو ہمیشہ رہے ہیں۔ ہارڈ لائنرز اور سافٹ جو سیگمنٹس ہیں ان کے بیچ میں اختلافات اور ڈسکشن رہتی ہیں، یہ تو ایک نیچرل بات ہے، کیونکہ جو پولیٹیکل لیجیٹیمیسی ڈرا کرتا ہے طالبان کا رژیم، وہ بنیادی طور پر ایک کنزرویٹو جو ان کا آؤٹ لک ہے اس سے ڈرا کرتا ہے، لیکن پاور پالیٹکس ایسی چیز ہے جہاں پہ اگر آپ کو رجیم کو کنسولیڈیٹ کرنا ہے تو ایٹ دا سیم ٹائم آپ دیکھیں انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ایجنسیز افغانستان میں آپریٹ کر رہی ہیں، بہت سارے ادارے ڈیولپمنٹ کا کام کر رہی ہیں، اور ان میں جو سٹاف موجود ہیں، انٹرنیشنل سٹاف ہے جس میں خواتین بھی ہیں، ان کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بھی وہاں پہ کام کر رہی ہیں۔ تو بہرحال افغانستان کے اندر یہ بات تو ہے کہ ان کی ایک انٹرنیشنل لیول کی کرکٹ ٹیم ہے عامر صاحب، اور جو کہ ابھی میرے خیال میں کسی انٹرنیشنل لیول کرکٹ ٹیم ہے، بہت سافٹ سائڈ بہت زیادہ ہے۔ ایبسولوٹلی، یہ جو ایک جسچر ہے نا وہ یہ آ رہا ہے کہ اوورآل آپ دیکھیں نا افغانستان کے اندر ایک پاور کی جو ریالٹی ہے یا جو رجیم کی ریکوائرمنٹ ہے، جو باڈی پالیٹکس ہے، وہ یہ بتاتی ہے کہ آپ نے ابھی اس رجیم کو کنسولیڈیٹ کرنا ہے، اور اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کو آنے دیں، آپ انگیجمنٹ کے پرنسپلز کو طے کر لیں۔ جو ہارڈ لائنرز ہیں وہ ایکسٹرنل افیئرز کے حوالے سے زیادہ ان کا کنسرن نہیں ہے، وہ زیادہ انٹرنل معاملات میں کہتے ہیں کہ ہمارے انٹرنل ڈائنامکس ہے، اس میں ہم اپنے ویلیوز کو وٹ ایور ویلیوز دے آر کالنگ فار، تو ان کو ہم نے اسٹرانگ کرنا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہمارا جو ایز اے کنٹری پاکستان کی جو پوزیشن ہے، وہ ظاہر بات ہم سمجھتے ہیں کہ انگیجمنٹ جو ہے وہ پاسبل ہے افغانستان کے ساتھ، اور پھر یہ بھی پاسبل ہے کہ ہم جب انٹرنیشنل کمیونٹی سے دباؤ آئے گا، ڈپلومیٹک دباؤ آئے گا، تو جو ہارڈ لائنرز ہیں ان کا سپیس سکویز ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ انٹرنیشنل جو فورمز ہے وہاں پہ جتنے بھی پرو ڈیموکریسی فورسز ہیں یا ایسے فورسز ہیں جو افغانستان میں خواتین کے تعلیم کے حوالے سے کنسرن رکھتے ہیں، ہیومن رائٹس کے حوالے سے کنسرن ہے، اور جو چاہتے ہیں کہ واقعی افغانستان میں ڈیولپمنٹ ہو، تو ان کو مل کے ان ہارڈ لائنرز کے ساتھ بلکہ سافٹ کارنر جو ہے افغانستان میں جو سیگمنٹ ہے طالبان کا، اس کے ساتھ انگیج کر کے ہارڈ لائنرز کو مزید آئسولیٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک انٹرنیشنل اسٹریٹجی بھی ہو سکتی ہے، ڈپلومیٹک اسٹریٹجی بھی اسی طرح قائم کی جا سکتی ہے۔ میرے خیال میں ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ پاکستان کے ساتھ جو بھی فال آؤٹ امپیکٹ ہوتا ہے افغانستان کا، وہ ہمارے اوپر آتا ہے، چاہے وہ مہاجرین کے حوالے سے ہو، چاہے وہ مختلف ایکسٹریمسٹ فورسز کا جو ہے آنا جانے کا ہو، سیکیورٹی کے چیلنجز ہو، تو ہمارے لیے تو بہت زیادہ نیبرہڈ میں مسئلہ ہے۔ تو ہماری ذمہ داری اور بھی زیادہ ہے کہ ہم جو ہے ہارڈ لائنرز کو آئسولیٹ کرنے کے لیے افغانستان کی جو حکومت ہے اس کے ساتھ انگیجمنٹ کو مزید بڑھائیں۔ اچھا جی عامر صاحب، کتنا ہم توقع رکھیں افغان طالبان سے کہ جو ہم جسے دہشت گرد کہتے ہیں، ٹی ٹی پی، فتنہ الخوارج جو بھی ہو، تو کہ وہ آپ ہمارے لیے ان کو مینج کریں،
تو ہم کتنا اس سوچ میں یا اس کویسچن کرنے میں یا پھر یہ مطالبہ کرنے میں ہم کتنے حق بجانب ہے کہ ہم افغانستان سے یہ مطالبہ کریں کہ آپ ہمارے لیے مینیج کریں یہ چیز؟ کیونکہ ہم نے ہسٹوریکلی تو دیکھا ہے کہ ہم نے دیکھنا یہ تو حقیقت بات ہے، اور مطلب کیا آپ ریت کی وہ کہتے ہیں شترمرغ کی طرح سر ریت میں دبانے سے کچھ ہوگا نہیں. ہم نے جہاد کا جو ہمارا ایک ماضی رہا ہے اور ہماری جو سپورٹ رہی ہے، اور بے شک امریکہ اور سعودی عرب اور ویسٹرن کنٹریز کے اس کے کہنے پہ رہی ہے، تو یہ تو ہم اتنے ہی گنہگار ہیں ان ساری چیزوں کے. ٹھیک ہے اب پیراڈائم شفٹ ہو گیا ہے، لیکن اب اس ٹائم میں جب ہم لمحہ موجود میں جسے کہتے ہیں کہ ہم کتنا حق بجانب ہے کہ ہم مطالبہ کریں افغانستان سے کہ ہمارے لیے جو دہشت گرد ہیں ان کو مینیج کریں. دیکھیں سوال یہ ہے کہ ہم نے بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ جو کولڈ وار کا دور تھا اس کے بعد بھی ہم نے ایک خاص قسم کا ایک انگیجمنٹ کی پالیسی رکھی جو مغربی پاورز کے لیے اور سعودیہ کے کہنے پہ ہم نے رکھی. ہمارا ایک ماضی ہے جس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اس طرح کے انگیجمنٹ سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. اور یہ بات بھی آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ ایکسپیکٹیشن رکھنا میرے خیال میں انریلسٹک ہے کیونکہ طالبان حکومت کے پاس وہ کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ وہ سب کو کنٹرول کرے. اور بہت سارے جو آپریٹیوز ہیں جو افغانستان سے کام کر رہے ہیں اور ان کے لیے ود ان رجیم بھی سافٹ کارنرز موجود ہے، جیسا آپ نے ہارڈ لائنرز کی بات کی. دوسری بات یہ کہ بہت ساروں پہ کنٹرول کرنا ان کی گورننس کا جو سٹائل ہے یا ان کے گورننس کا نظام ہے وہ انسٹیٹیوشنلی اسٹرانگ نہیں ہے. وہ تو ایک ٹرائبل سسٹم ہے. ٹرائبل سسٹم کے اندر آپ ایک ٹرانسپیرنٹ اور ٹیکنالوجی ڈریون کنٹرول میکینزم نہیں لا سکتے. تو کنٹرول کرنا ان کے لیے پاسبل ہے، لیکن ہمارا جو ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر افغانستان میں ہم نے لانگ ٹرم پیس اسٹیبلٹی دیکھنی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کا پولیٹیکل سولوشن بھی ڈھونڈنے کی کوشش کریں. کیونکہ ایک سیکیورٹی اپریٹس ہے یا سیکیورٹی پیراڈائم ہے جس میں ہم ہاٹ پرسوٹ کرتے ہیں ان کو جا کے جو ہے وہ ایلیمنیٹ کرتے ہیں وہ سارا. لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں، کیونکہ افغانستان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے اٹ از دا گریو یارڈ آف ڈفرنٹ امپائرس. یہاں پہ کسی نے پوری طرح سے اس کو کنٹرول نہیں کیا ہے. برٹش کولونیل پاورز نہیں کر سکے، امریکنز نہیں کر سکے، سوویت یونین والے نہیں کر سکے. تو یہاں پہ ہم جیسی جو ریلیٹیولی کمزور حکومتیں ہیں ہمارے لیے تو پاسبل نہیں کہ ہم ان کو کنٹرول، لیکن ہم ایک پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک راستہ نکال سکتے ہیں تاکہ ایک ون ون سچویشن کی طرف جایا جائے. ہارڈ لائنرز کے حوالے سے اگر ہم ان کو آئسولیٹ کر سکتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے سپورٹ سے، انٹرنیشنل جو فورمز ہے اس کے ذریعے، تو ہمارے لیے آسانی ہوگی اور ہم ایک ایسا ایگریمنٹ افغان گورنمنٹ کے ساتھ کر سکتے ہیں جس میں ہم کوئڈ پرو کو کی بات کریں. دونوں سائڈ سے جو امن اور اسٹیبلٹی ہے دونوں ملکوں کی ضرورت ہے. بوتھ آف دیز کنٹریز ریکوائر اسٹیبلٹی چاہیے دونوں کو فائنینشیل کرائسس سے نکلنے کی ضرورت ہے. تو وہ ہمیں اکنامک اور پولیٹیکل ڈیبیٹ کو بیچ میں لانا بہت ضروری ہے. صرف سیکیورٹی ڈریون ڈیبیٹ سے بات نہیں چلے گی. بالکل پولیٹیکل انگیجمنٹس کی اگین پھر آپ کی طرف سے یہی بالکل درست بات ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ پولیٹیکل انگیجمنٹ ہونی چاہیے. جل صاحب داسې مونږ لکه یو د ډېره بدقسمتۍ د چې کله یو لس کاله وړاندې لس کاله وړاندې د آرمي پبلک سکول واقع وشو، بیا مونږ یو نیشنل اکشن پلان جوړ کړو، یو 20 نکاته یو کنسنسس باندې مخامخ راغله. عمران خان هغه وخت کې دلته اسلام آباد کې په درنه باندې و، خو هغه درنه هغه پرېښود او کېناستو هلته د پولیټیکل لیډرشپ سره ډېر سخت اختلافات خو کېناستل او 20 نکاتو باندې رضا شول. بیا لکه هغې باندې مونږ څومره عمل وکړو دغه یو بېله قیسه ده. د پاکستان چې کومه دننه پولیټیکل سیاسي اختلافات دي، مسلکي اختلافات دي، نور د خلکو مفادات چې کومه دی هغه وابسته دي د دې دهشتګردۍ سره. او د ټولو غټه خبره زمونږ چې کومه الزام لګي انډیا هم انوالوډ په دې کې، لکه دا ډېر زیات یو همجهت یو ملټي پرونګډ یو ایشو ده. د دې دپاره تاسو ګڼئ نه چې مونږ خپل دوست ملکونه هغه هم په دې کې انوالو کړو او یو بله نیشنل اکشن پلان، یو اندر نیشنل اکشن پلان آن دس فورم. زه ستاسو نه تپوس کوم چې ډو یو کنسیډر اندر نیشنل اکشن پلان، ځکه چې تیر 2-3 ورځو کې مونږ وکتل کم از کم 50-60 زمونږ خلک په دې زمونږ په خاوره باندې د دهشتګردۍ ښکار شوي دي. نو دا خو لکه داسې او دا چې کومه موجوده زمونږ لیډرشپ دی د بدقسمتۍ نه ماته د کیپیسټي هم بحران ښکاري، د کیپیبلټي فقدان هم ماته ښکاري. ایم آئی رائٹ اور رانگ سر؟ فلور از یورس. اچھا دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کاؤنٹر ٹیررزم جو ہے نا اس کے کئی کمپوننٹس ہیں.
جی سر. ہم نے بات کی اس کی انٹرنیشنل پولیٹیکل کمپوننٹ کی. میں نے آپ سے کیا کہ دیکھیں کہ جن ممالک کے افغانستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں جس میں رشیا اور چائنا شامل ہے اور ان کے ابھی انہوں نے ان کے جو ایمبیسڈر ہے وہ بھی ایکسیپٹ کیے ہیں اور حالانکہ ان ممالک نے افغانستان کو ریکگنائز نہیں کیا پھر بھی آغا چدے آگاہی الٹا ڈیر ہوئے انویسٹمنٹ دے افغانستان حکومت لا دا سیو الٹیمیٹم پر کی چکی دا انویسٹمنٹ کم کو یا بکتا سنا دا اچت خشان یو اے ای دا کویت افغانستان کے انویسٹمنٹ دے تو دیکھیں اکنامک ڈس انسینٹیوز چکم دی کنا کاغا دیل ورکی ہما خیال ہے آگے بانے با دوبرا پریشر راشی چیئے دی کم از کم تا دہشت گردی چاہ دے بانے با خپل فوکل پر میں خبر دادا چیئے آخو یو یعنی یو ریجنل اور یو انٹرنیشنل اپروچ ہو بل نیشنل ایکشن پلان کی یا پروونشل ایکشن پلان دی نو آغا سب روان ہے کہ سب مثلا نشتا صرف آئی کی پروونشل ایکشن پلانز کے دنتا چکم پروونشل کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس دی تو وہ رتا خپل لاسٹ دا بجٹ روکا تھا آگے کی دا پولیس بجٹ کے بالکل معمولی اضافہ شوے دا خاطر خواہ دا فنت شوے اعلان کی دا نیشنل ایکشن پلان کی دا تطولنا یونویت تدا کہ چکم دا صوبائی کاؤنٹر ٹیررزم پولیس ڈپارٹمنٹ دی تو با خصوصی بجٹ ملا دی اب دی تو با خصوصی توجہ ورکول پکاری کو اغم نشتا اب یا درے ما خبر دادا اگر داگی تو ہوئی ڈیٹرنس دا خیال دا سسٹم قوم لگا چھے انڈیا پالاکوٹ کے حملہ اکرانو پر بے مرز دے طرفنا حملہ لڑا اور آغازی کے جکتو بیلنس آف پارو اگر برابر دغشان ایران بلوچستان کے حملوں کا فوراً داغے جواب ورکڑی اس دادا کو یعنی دا پاکستان حکومت پر دے خبر پانی مجبور شو کہ بھئی اس کاؤنٹر ٹرانس فرنٹیر چکم دے دا دے دہشت گردوں صفائیوں کی دا بھئی لاسٹ ریزورٹ ہی دیکھیں عام طور باندے سیویلین نقصانم کی گی او دا پکار دا کہ دا پخپلا دا افغانستان حکومت ندی خاتموں کی کنی دا پرداسر دا پاکستان دی کے حکومت یا پاکستان افواج جو فیصلہ دا دا پاکستان دا عوام و فیصلہ تھا جی بالکل کہ اگر تے دمر زیاد نقصان نہ اداغی و برداشت و حد دے نو دا برداشت کو نیچے داغی توقع دا سنگا منگا ریسپانس انڈیا تاور کردے دے یا سنگا ریسپانس منگا ایران تاور کردے دے یا بل بلتا دغشان ریسپانس چکم دے تو پکار دی چھ دا افغانستان کے دہشت گردی دلور کو افغانستان کے ہر چلن ہر دے چن ہستی پکاری چھ اگی کا ٹارگیٹڈ داغی خاتموں کو دا تمہیں یو حق جوڑی گی دخپل عوام و دخپل اولس دا حفاظت تبار بالکل صحیح دا دریک بڑا کمپورٹنٹ دی دا یو دیو چلی گی نو امید دے انشاءاللہ کہ دا دہشت گردی با دے بخاتم ہو بالکل جنرل صاحب سوال دغه ولکه نیشنل ایکشن پلان او پروونشل ایکشن پلان او په دې کې یو بل مسله راغلی د وسه د پولیس ریفارمز ځکه چې پولیس چې کوم دی هغه د دهشتګردو پر ضد باندې فرنٹ لاین کې هغوی جنگ کوي لګیا دي او لکه فرنٹ لاین فورس چې کوم دی د دهشتګردۍ پر ضد هغه د خیبر پختونخوا پولیس دي دغه ریفارمز په حواله باندې ډېر تحفظات دي زموږ د پولیس پر رینکس اینڈ فائلز کې په دې به ستاسو نظر اخلم جنرل صاحب اور عامر حسین صاحب آپ سے بھی یہی سوال میں پوچھوں گا یہ پولیس ریفارمز جو ہے کیونکہ جو میں نے جس طرح کہا کہ فرنٹ لائن پہ ہماری خیبر پختونخوا کی پولیس ہے لیکن اس کا جو سٹرکچر ہے یا پھر ان کے جو ایکوپمنٹ اس کے پاس ہے وہ ایک تو اسٹیٹ آف دا آرٹ نہیں ہے اور دوسرا ابھی جو پولیس ریفارمز کی جو ابھی بات ہوئی ہے یہ بھی ایک بڑا ایشو بن گیا ہے خیبر پختونخوا میں کتونکو په دې ټولو معاملاتو به خبرې کوو دواړه چې کومه زما سره زمونږ تجزیه کار زمونږ ملګري موجود دي هغې سره به خبره کوو خو دې وړې شندمې وروسته
جی ویلکم بیک کتونکو بیرته هرکلی وایو تاسو ته جنرال صاحب تاسو ته پروینشل ایکشن پلان خبره وکړه نیشنل ایکشن پلان هغه چې کومه تاسو وایي چې په هغې باندې عمل روان دی اوس ریسنټلی یو پولیس ریفارمز یو قانون منظور شوی دی په هغې باندې د پولیس ترمنځ د ریپورټس مطابق الیجډلی څه پولیس افسران هغوی د تحفظاتو اظهار کړی دی چې یاره د یو ایس ایس پی رینک یا د هغې نه چې کومه اوچت رینک افسر دی د هغې د تبادلو د اختیار د هغوی نه اخیستله یا چې کومه دی نو د خاص قسم اپریشنز یا د کاروایی لپاره د وزیر اعلی د هغه رای اخیستله داسې قسمه څه خبرې مخې ته راغلي دي چې ډېر زیات په هغې کې نو تاسو څه ګڼئ په دې اړه باندې چې آیا په داسې حالات کې چې په حالت جنګ کې دي د خیبر پښتونخوا پولیس او څنګه چې ما خبره وکړه لکه زما نقطه نظر دی تاسو سره اختلاف کولی شي چې یاره فرنټ لاین باندې هغوی جنګېږي نو په داسې حالاتو کې هغوی نه لکه داسې مورل ګراوند اخیستله تاسو څه ګڼئ په دې اړه زما خیال دی کې دا یو ایڈمنسټریټیو او اپریشنل دواړه یعنی یو کمباینډ ایشو دی او دې باندې دې وخت کې د سیاسي وجوهات په وجه باندې دې کې تبدیلی کول مناسب بنی نه وي بالکل او چونکې دیکھو آئی جی صاحب چې کوم دی خو د فیډریشن نمائنده ده بالکل آئی جی صاحب د فیډریشن خبره مني او دې باندې دې پکار دی چې د کے پی حکومت دې باندې هغه پکاري دغه خیال دا چې ډیره ضروري ده نو یو دغه دی پکینی یو کمیټي دی پکینی پولیټیکل کمیټي دی کینی او سره دی ایڈمنسټریټیو خلک شامل شي د پولیس خلک شامل شي او دې باندې دی مکمل غور وکړي جلدی کې دا جلدی والا خبره نه ده او بیا دی فیډریشن سره مشوره وکړي دا غي د پوسټ کم ډیسیژن کیږي نو بیا دی دا غي امپلیمنٹ کیږي خو څنګه چې ما مخکې وې دې کې د دې پرایورټیز چې کوم دي اول پکار چې هغه سکیورټي ځکه چې ډیولپمنٹ سکیورټي نه بغیر نه راځي سکیورټي نمبر 1 هغه نه پس بیا ډیولپمنٹ او بیا سیاست نو دا د دې ایمفسس شو دا د دې پرایورټیز شي نو زما خیال دی د کے پی عوام چې کوم دي دا غي به فائدہ کیږي او تاسو ته پته ده چې کے پی کې خو زما خیال دی د څومره د 9 کالونو د پی ټی آی حکومت دی بالکل او تقریبا زیات شو لکه بالکل زیات کنه نو ګوره زه خو چې کله نه کله خپل کلي ته لاړ شم نو ما ته خو څه خاص ډیولپمنٹ نه ښکاري کنه او د هغې وجوهات دغه دي زما خیال دی چې فلحال هلته چې کوم د سکیورټي ده سکیورټي نشته او بله دا ده چې کوم د فیډریشن نه کوم دي سره فنډ دي یا چې کوم د دې خپل فنډز دي نو د هغې زما خیال دی صحیح استعمال چې کوم دی هغه موږ ته ښکاري نه ځکه عوامو بالکل جنرال صاحب 9 کاله نه 11 کال روان دی کال 2014 نه اوس 2023 دی 11 کال مسلسل روان دی خیبر پښتونخوا کې خو لکه اوس چې کومه ریسنټ یو قانون منظور شوی دی د خپله پارلمنټیرینز دپاره د ایم پی ایز دپاره مراعات د منظورۍ تقریبا 10 که 20 लाख روپۍ چې کومه دی نو دا ورته اضافي د خپلو مراعاتو دپاره او د خپل کور ته ځینو آرایش دپاره د فریج او ټي وي اخیستو لپاره او بل دا د خپل ځان او د فیملی دپاره هغه بلو پاسپورټ دی که کم یو پاسپورټ وي هغه چې کومه ډیپلوماټیک پاسپورټ وي د هغې لکه ډېر ځان دپاره مراعاتو دپاره معاملات لګیا دي خو په دې باندې به تاسو طرف ته بیا راځم عامر حسین صاحب جی پلیز هغه دا ده ګوره چې دی خو به یعنې کارم الیکشنز خو به کېږي که نه 2 کاله پس 7 کاله 15 کاله پس عوام خو به دې ته ګوري که نه چې بهی دي کومې وعدې کړي دي هغې پوره کړي دي یاره جي بخښنه غواړم د خیبر پښتونخوا خلک دې ته نه ګوري چا کار کړی چا د بیاني خبره ده هلته که چا ورته د جهاد ډول وو نو هغې پسې به ځي که چا ورته چې کومه دی نه د تبدیلۍ ډولکې وو نو هغې پسې به ځي د پښتونخوا خلکو راته مه وایه جنرال صاحب هغه لکه مطلب بیا دا د ډېر د افسوس خبره بالکل زه وایم که نه دغه خبره ده لکه 11 کال مسلسل زما په خیال خیبر پښتونخوا ولس چاله موقع داسې نه ده ورکړې تاسو ته به یاد وي لکه 2002 کې زما تاسو ته دا تجویز دی چې په دې سبجیکټ باندې یو بیل پروګرام صحیح ده بالکل نه تاسو ته هرکلی دی بالکل بیا په دې باندې خبر کو عامر حسین صاحب یہ پولیس ریفارمس کی بات ہو رہی تھی پولیس ہماری فرنٹ لائن پہ ہے اور خیبر پختونخوا چونکہ بالکل ہی فرنٹ لائن صوبہ بھی ہے اور ابھی ریسنٹلی جو واقعات جو ہے اس کی غمازی کرتے ہیں اس حالات کی کہ خیبر پختونخوا از دا ورسٹ ٹھیک ہے بلوچستان میں بھی ہے دہشت گردی لیکن خیبر پختونخوا کا یہ جو وہاں پہ جو پولیس کی جو ابھی ریسنٹلی جو ریفارمز کو تجویز کیا ہے خیبر پختونخوا حکومت نے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈپور صاحب نے ان پہ تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے مختلف سائٹ سے اور بلکہ پولیس کے اندر سے بھی تو ان حالات میں کیا یہ بہت ضروری تھا کہ ان کو یا تو
پراپرلی انٹرنیشنل لیول پر ایکوپ کرتے ہیں، کیونکہ دنیا کی سب سے جو مشکل ترین لڑائی جو ہے وہ ہمارے پاکستان میں اور خیبر پختونخوا میں، اور ہماری خیبر پختونخوا کی پولیس لڑ رہی ہے، اور ان کو ایکوپ میں کرنے کی بجائے اور ان کی حوصلہ افزائی کی بجائے ان کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے. تو وٹ ول یور ٹیک آن دیٹ؟ جی یہ بہت انفارچونیٹ ہے. دیکھیں 2002 میں مشرف صاحب کے دور میں پولیس ریفارم ایکٹ آیا تھا، اور اس میں بہت زبردست پروویژنس موجود تھے، تجاویز بھی تھی، اس پہ عمل نہیں ہو سکا. پھر 2017 میں کے پی میں جو ریفارمز کی بات کی، اب 2021 پھر ابھی، تو میرے خیال میں یہ ایک سلسلہ ہے جو پیپرز پہ ہوتا رہتا ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن بھی نہیں ہوتی. ایک تو مسئلہ یہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک ایسے پروونس میں جہاں پر اس وقت جو فرنٹ لائن فورس پولیس ہے جو سول سیف گارڈ بھی کرتی ہے اور ساتھ ساتھ دہشت گردوں سے لڑتی بھی ہے، تو اس کے لیے آپ نے اس کو ماڈرنائز کرنا ہے، اس کو اکوپ کرنا ہے، اس کو ٹرین کرنا ہے، اس کو اس کمپلیکس سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے تیار کرنا ہے. کاغذوں پہ ریفارم سے یا ان کو اس وقت ڈیمورلائز نہ کریں، ڈیموٹیویٹ نہ کریں. پولیس کو باقاعدہ سے ویل ٹرین کریں، کیونکہ بہت سارے پولیس اپنی جانیں ضائع کر چکے ہیں. وہاں پہ بہت سارے لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا ہے فائٹ کرتے ہوئے ٹیررزم کو. تو میرے خیال میں اس وقت پولیٹیکل ایکسپیڈینسی سے زیادہ پاور گیم سے زیادہ اس وقت سنجیدگی سے سوچنے کی ہے کہ اگر آپ نے واقعی دہشت گردی کو ٹیکل کرنا ہے تو آپ صرف پاکستان آرمی پہ نہیں چھوڑ سکتے، وہ ان کا رول ہے، لیکن پولیس کو بھی آپ نے ایکولی آپ نے ٹرین کرنا ہے تاکہ وہ کمپلیمنٹ کرے اس رول کو. اس پورے جو ٹیررزم کے خلاف فائٹ ہے اس میں ان کو اس طرح تیار کریں، ٹرین کریں، ڈسپلن پیدا کریں اور انویسٹمنٹ کریں. آپ بجٹ نہیں لگاتے، پیسہ نہیں لگاتے تو ریفارم سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ پولیس کو پراپرلی ماڈرنائز نہیں کرتے، جس کے لیے پیسہ چاہیے، بجٹ چاہیے، جس کے لیے کیپیسٹی بلڈنگ پروگرام چاہیے، جس کے لیے موٹیویشنل ٹولز چاہیے، جس کے لیے ایجوکیشن سسٹم چاہیے، یہ ساری چیزیں آپ نہیں کریں گے تو ریفارمز تو پیس آف پیپر ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور وہ بھی ریفارم ایسا کر رہے ہیں جس میں آپ ان کے پاورز کو ریڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو کرپل کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس وقت میرے خیال میں اٹ ڈزنٹ میک سینس. اچھا، ہاؤ ڈو یو سی دیٹ عامر صاحب کہ کس طرح خیبر پختونخوا حکومت کس طرح اس کو دیکھ رہی ہے دہشت گردی کا جو سب سے بڑا ایشو اس وقت ہے، اور خیبر پختونخوا حکومت ہی ڈیفینیٹلی ہم اس کی طرف ہی سوال تو وہاں سے ہی اٹھے گا کہ آپ لوگوں کا کیا پلان ہے، آپ کا کیا، آپ کو ہاؤ ڈو یو تھنک، مطلب آپ کا طریقہ کار کیا ہے، کیا آپ کی اسٹریٹجی ہے، کیا پلاننگ آپ کی کیا ہے؟ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیپیبلٹی آپ دیکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے خیبر پختونخوا کی، کہ اس کمپلیکس سچویشن کی جو کہ آپ بہتر سمجھتے ہیں اور ہمارے دیکھنے والے بھی جو ہے نا ابھی اس کو سمجھ گئے ہیں کہ کتنی کمپلیکس سچویشن ہے، تو کیا ہماری حکومت کی پولیٹیکل ول کے علاوہ، ان کی کمٹمنٹ کے علاوہ، کیا ان کی کیپیبلٹی بھی، اس پہ بھی سوالات ہیں یا نہیں؟